د شاهین افریدي او د شاداب خان په خراب پرفارمنس باندې هم شاهد افریدي اخر ټویټ کړی دی. شاهد افریدي ویلي دي چې شاهین او شاداب بینچ باندې کې نول پکار دي، ریسټ ول کور پکار دي اخرنی میچ کې، صرف اخرنی میچ کې نه زویم چې دایلا بیخي رګړه ورکول پکار دي په ډومېسټک کرکټ کې، د انټرنیشنل کرکټ نه کم از کم یو کال لري ساتل پکار دي. ولوي چې ورو راستا ټیم نه چټي شو ز په ډومېسټک کې خزان رګړه کومه پرفارمنس خو بیا به ټیم کې واخلو. او شاداب خان د ټیم نه خراب پرفارمنس په وجه ډراپ شوی دی، بغیر څه د پرفارمنس په ډومېسټک کې ټیم تراغه او ما غرن خراب پرفارمنس جاری دی. ورو را زموږ د پاکستان کرکټ بورډ حل لږ بیا مونږ وایو چې زموږ ټیم میچ نه ګټي، میچ په سو ګټي. خشاید افریدي چې کومه خبره کړې وګورئ جی فار د فائنل گیم اخرنی میچ د پاره د نیوزیلند خلاف چې کوم اخرنی ټي 20 میچ دی د بنچ باندې شوی کم پلیران دی غیله چانس ورکول پکار دی او سیریز خو الریډي پاکستان لاس کړی دی. شاداب او شاهین چې کم دی غله هم ریسټ ورکول پکار دی، ودی ریپلیسمنٹ چې کم دی هغه کلاډیانو سره کول پکار دی کم چې په بنچ باندې ناشتي. زویم چې په بنچ کم کلاډیان چې مولزان بیمار کی یا ولزان انجر کی چرور دی مې سیریز موبایل اوس مونږ په شرمونو شرموي اوس تاسو سیریز الریډي خپ په شرمونو شرموي دل سیریز موبایل مطلب دا سیریز موبایل چې هر میچ کې مخه غټ شکست خوړلې دي نو اوس مونږ په اخرنی میچ کې چانس راکوي مونږ اوس مونږه بدنامه وای په نو دا شاید افریدي ټویټ کړی تاسو سره مې شریک کو دی حواله سره لري کمنټ لازمي وکړئ.